بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بن الماء. ګوره پرون سبق کې منګه دا سلورم او پنځم نمبر ځای ویلو چې هغه ځایونه چې هلته کې کلام د مقتضى الحال او مقتضى ظاهر نه خلاف راوړلېږي نو پای کې سلورم نمبر دی داو چې د انشاء په ځای باندې خبر استعمالول او د خبر په ځای باندې انشاء استعمالول، یعنی د جمله انشائیه ځای او پای په جمله انشائیه په ځای باندې جمله خبریه استعمال کړي یا د جمله خبریه په ځای باندې جمله انشائیه استعمال کړي. د جمله انشائیه په ځای باندې جمله خبریه ته کله استعمالول شي نو موږ د هغې لپاره درې څګونه ویلو. یو دا چې د تفاعل د نیکفالۍ لپاره لکه ته هداک الله لصالح الاعمال، الله پاک اصل کو خدا دی چې الله پاک دې ته هدایت وکړي د نیکو اعمالو، خو ته دا انشاء په ځای باندې جمله خبریه استعمال کړي دا هداک الله چې لکه الله پاک ته هدایت کړی دی. یا لکه ما تاسو دا مثال ویلو لکه انسان وایي چې جزاک الله خیرا، الله پاک دې تعالی بهترینه بدله درکړي، نو وزل لګي دې او معنا دا چې اللهم اجزي یا الله تعالی بدله ورکړي. خو ته د صيغه د ما د غزي کرکه د خبر استعمال د ماضي استعمال بلې کې تنه اکفالي کې چې گویا کې تعالی الله پاک د نیکه بدله درکړل هغه بدله درکړل. او یاد ویم نمبر دیګه رااله چې ته د یو سیز رغبت ظاهر او المقصود وستا د یو سیز مینا هغه حاصل ول ستا مقصود وي نو هغه لپاره ته جمله خبریه استعمال دي شي په دمه لکه ته رزقنی الله لقاءک اصل کې دې چې اللهم ارزق یا الله مال است ملاقات دې ما درا نصیب کړي. خود لګی ته انشاء په دې باندې رزقنی استعمال رزقنی الله لقاءک جمله خبریه استعمال مطلب دا دی چې لکه زما ستاره ملاقات دومره شوق دی گویا کې دا ما حاصل شوی دی. او یادا چې لکه تو کا انشاء استعماله نو پای کې به امر راځي او امر دینه بدیږي او ذریعہ دا بیا ادبی پکې راځي نو چې ته دې بیا ادبی نه ځان بچکی د دې لپاره ته نه دا دغه استعماله ماضی استعماله لکه ته ينظر مولای فی امری مولا دې زما کار ته جننده وګوري وزه اصل کې دې چې انظر خپل مولا ته وي غلام خپل مولا ته زما دې کار ته وګوره او بدیږي چې هغه ته امر کول بدی کې بیا ادبی شایبه راځي نو هغه د څو ينظر مولا فی امری یعنی په خبر سره استعمال دي ان شاء الله دې باندې پوښوي وز د دې الټي یعنی مطلب په کم ځای کې جمله خبریه استعمالي کې دا به باندې جمله انشائیه استعمال کې او دا د اغراض د لپاره دي لبای کې یو غرض ده چې یو څه تاسو کامل توجه حاصل شي د یو څه کامل توجه حاصلول د لپاره جمله خبریه په دې باندې جمله انشائیه استعمال يقول امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم نو ځل لګي امر ربي بالقسط دا جمله خبريه ده او پرې باندې توشير واقيموا وجوهكم نو مقتضى الحال خدای ته جمله خبريه او جمله انشائيه باندې نه عطف کې بلکې جمله خبريه او جمله خبريه باندې عطف کې نو لګي واقامه وجوهكم پکارو لیکن لګي واقيموا وجوهكم ذکر کړی د دې لپاره چې دا مونږ د دې کامل توجه حاصل شي. پوښښ باندې دویم نمبر دی چې پای کې د خبر په ځای باندې انشاء استعماليږي چې ته ځان بچ کې د دې خبرې نه چې د لاحق او سابق باندې د یو بل سره موازنه شي یو بل سره برابر شي. لکه مثال ذکر کړه انی اشهد الله واشهدوا انی بری مما تشركون ان اشهد الله دا جمله خبریه ده او اشهدوا دا جمله انشائیه ده نو دلته کې په مینس کې پکار خدا وا چې انی اشهد الله جمله انشاء خبریه ده نو دې باندې جمله خبریه عطف کړه وي لیکن انشائیه عطف کړي د دې لپاره ده چې دې اشهد الله نه مطلب د الله پاک گواهی ده او د اشهد نه مطلب د معبودان باطل او دغه گواهی ده او دې باندې په مینس کې فرق ده نو چې سابق تر لاحق سره یو شان نشي دا غي لپاره د جمله خبریه او انشائیه دا بدل او دریم نمبر دیګه چې کله ځوانو په مېز کې تسویه برابر واله راځي لکه ته انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم هاي لن يتقبل منكم دا جمله خبریه ده او انفقوا طوعا او كرها دا چې دا جمله انشائیه ده نو بری کې تسویه مطلب دا چې لکه کته په خوشاله سره خرج کې هغه په تکلیف دغه سره په ناخوخي سره خرج کې غوستانه قبليږي نه قبول بنکړي دا سلام پنځم نمبر دیګه داو
چې د اسم ظاهر په ځای باندې اسم ضمیر راوړل او د اسم ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راوړل. د اسم ظاهر په ځای باندې اسم ضمیر راوړل دام د یو غرض لپاره. دا غرض دا دی لکه مخکې موږ دا خبره کړې ده چې ازمار قبل ذکر ناروا دی، مطلب چې یو څه مخکې ذکر شوی نه مرجع ذکر شوی نه نو هغه ته ضمیر ذکر کول دا صحیح نه دي. لیکن کچرتا دا مرجع د انسان په دې ذهن کې مخاطب په دې ذهن کې موجود د چې چرته هم دا د خالقي کې نه نو بیا الګي ازمار قبل ذکر جائز ده. لغه ابتل وصال مخافه الرقباء واتت تحت مدارع الظلماء. نو دلګي دا ابت او اتت دیږي ابت او اتت دیږي هي ضمیر مرفوع متصل دا فاعل له او د دې ضمیر لپاره مرجع مخکې نه ذکر شوی خو د مخاطب دا حالت په دې خبره باندې دلالت کوي چې د دینه مراد زماغه محبوبه کې دي چې ځکه چې د په ذهن کې فضله کې هر وخت د محبوبه تلنده موجوده ده او دی وی چې را بس کچته د زنانه ذکر ماته وشي نو هغه مراد صرف او صرف زمانه محبوبه بل بدی نه مراد. نو دلګي دا ازمار قبل ذکر لګي اگر چې لګ ضمیر ته مخکې مرجع نشته لغه مرجع دلته کې دغه د لبل ذهن کې موجود ده نو د اسم ظاهر په ځای باندې اسم ضمیر ذکر کړل یا لکه په ضمیر شاد او په ضمیر کسه کې چې اول ضمیر ذکر شي او وروسته بیا چې د اسم ظاهر ذکر کیږي د دې لپاره چې کله ضمیر مخکې ذکر شي نو د انسان دی ورستنی خبرې ته شوق پیدا شي. دا شوق پیدا کول لپاره د ضمیر شان او ضمیر قسم مخکې راوړل کیږي. د ضمیر شان لپاره مثال هو الله احد او د ضمیر قسم لپاره مثال هغه هي النفس ما حملتها تتحمل چې هغه څه شی نو انسان په دې کې شوق پیدا کیږي چې را وستو چې د کوم څه خبره کوي هغه ډېر زیات عامي تور دی الله احد یا النفس ما حملتها تتحمل. او یا عکس د دې د اسم ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راوړل د اسم ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راوړل. لکه یو کس هغه غلام دی او هغه ته د آقا حکم وکي آقا ورته وای چې سیدک یامرک بکذا چې ستا آقا ته حکم کوي چې دا کار دې څوکا نو اوس خو پکار دا و چې دې چې ویل چې انا امرک بکذا زه دا ته حکم کوم د دې خبره نو اوس دلته د اسم ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راوړل دا لپاره چې دا خبره منل د یو داعی موجود چې دا خبره ګوره منل پکار دی. خري پوښوي دا زور سبق خدا باندې مو ان شاء الله سبا مخکې ده یو د دینه التفات ته التفات اوریدل ته ویل کېږي اوریدل دا او التفات دې ته ویل کېږي ما ته ګورئ چې د یو ضمیر نه بل ضمیر ته اوریدل دیو حالت نه بل حالت اوریدل لکه درې ضمیرونه دي یو د مخاطب ضمیرونه دي خطاب یو د تکلم دي او یو د غائب دي خطاب تکلم او غائب. نو التفات دې ته ویل کېږي چې ته ضمیرونه ذکر کړي د غائب ضمیرونه ذکر کړي په منځ کې پکې تکلم ته وړي په منځ کې پکې دا ته وړي غائب ته وړي یا د تکلم ذکر کړي ته پکې غائب ته وړي ناغه ته پکې وړي مخاطب ته پکې وړي پوه شو ویل معنی نو د دې شپږ صورتونه جوړيږي. نمبر 1 د تکلم نه غائب ته وړي ا د تکلم نه حاضر ته وړي صحیح شو. دویم د غائب نه تکلم ته وړي او د غائب نه خطاب ته وړي او دا څلور شو د خطاب نه غائب ته وړي او د خطاب نه تکلم ته وړي شپږ صورتونه دي. پوه شو مې باندې التفات څه ته ویل کېږي د یو ضمیر نه بل ضمیر ته وړي یعنی یو حالت د بل حالت نه یعنی حالت د تکلم ده دا حالت د خطاب ته وړي یا حالت د غائب ته وړي او یا حالت د غائب ته وړي دغه ته پوه شو مې باندې دلته په کتاب کې درې مثالونه ذکر کړی دي دا درې صورتونه او دا درې نمونه دي ذکر کړی لکه تکلم نه چې خطاب ته اوړي داګه لپاره سم مثال لکه ګوره ماته قرآن مجید کې الله پاک فرمایي وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. وګوره وما لي سشبي دي مالا نو دا تکلم زبر ده کنه لا اعبد نو دا اعبد تکلم ده کنه چې زه عبادت نکوم الذي ده هغه ذات فطرني
چې آغاز پیدا کړ. نو فطرنی کوم یا ضمیر ده کنه. نو ګوره ضمیرونه د تکلم دي او د تکلم نه بیا وړو خطاب ده و الیه ترجعون او هغه طرف ته تاسو واپس کولای کیږي. دا التفات د دې لپاره کیږي کنه چې د سامع په ذهن کې نشاط پیدا شي او نشاط په تاسو کې اضافه شي چې هغه سبب جوړيږي د دې کلام جانب ته د زیات وخت کې خو د چیر دې کلام طرف ته ډیر زیات وخت کړي ځکه كل شيء كل جديد لذيذ هذا جديد دا لذيذ وي پوه شو مې معنی. نو د تکلم نه خطاب دا اورېدل لپاره دا مثال ده او د تکلم نه غیبت تا اورېدل لګوي ان اعطینا کالکوثر فصل لربك وانحر. نو دلته ان اعطینا دا ان کې ضمیر تلندار سره د تکلم نه او اعطینا دا سره او کل کوثر دا کوثر چې دی کنه یو خبره دا تاسو دغه کوي چې دغه چې کوم دی کنه اسم ظاهر دا په منزله د غائب باندې وي. اسم ظاهر په منزله سمانی غائب باندې. نو دا فصل لربک دا رب نه رب دا اسم ظاهر دی خو په منزله د غائب باندې په منزله څه باندې د غائب باندې. اسم ظاهر دا استعماليږي په منزله د څه باندې د غائب باندې لکه پوه شو مې معنی. نو دلته فصل دا فعل امر دی کنه د خطاب د تکلم نه او ربک او دا عرب چې ذکر شوی دی دا غائب. نو دلته تکلم نه کلام څه تاوړل دی غیبت تاوړل دی. او دریم مثال ذکر کړه د خطاب نه چې تکلم ته اوړي لکه مثال ذکر اتطلب وصل ربات الجمال وقد سقط المشيب على قذالي. نو دلته اتطلبو کې تا ضمیر دا مخاطب ده اتطلبو وصل ربات الجمال واسقط سقط المشيب على قذالي. دا قذالي کې دا یا ضمیر نه دا متکلم ده هغه پوه شو مې معنی نو دا خطاب نه تکلم ده او دا خطاب نه چې غیبت اوریدلې نو دا غي مثال نه لګی نه ذکر کړی. او قرآن مجید کې لگا الله پاک فرمای ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. نو ربنا انك كزمير ده کنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. نو دا خطاب نه دا غیبت اورل لږه لفظ الله ذکر کړه دا کار خدا چې انك لا تخلف الميعاد ذکر کړه اسم ظاهر ذکر کړه اسم ظاهر ماته سوې چې دا په منزل د غائب باندې هغه پوه شو. د غائب هم سمون لګینې ذکر کړي چې د غائب نه متکلم ته اوړي او د غائب نه خطاب ته اوړي. د غائب نه تکلم ته اوړي لکه هغه لپاره مثال الله په قرآن کې ذکر کړی دی وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي ارسل الرياح چیرې لګري دی هغه هواګانې. نو په ارسل کې هو ضمیر د چا راځي د چاته الله پاک درنده غائب ته کنه او بیا اخو وانزلنا من السماء ذکر کړل وانزلنا نو دا غائب نه دغه تاوړي تکلم تاوړي لکه پوه شوي. او چې دا غائب نه خطاب تاوړي دی لکه هغه لپاره مثال واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله چې کله موږ وعده واصل د بني اسرائيل نه چې تاسو عبادت مکوئ د الله اصل کې دې شو واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل کله چې موږ مضبوطه وعده د بني اسرائيل نه بني اسرائيل دا به اسم ظاهر ده په منزله د غائب باندې ده. نو اصل لا يعبدون الا الله بکارو او دا لا يعبدون بدل لا تعبدون ذکر کړه. هغه ته په شو په التفات باندې التفات د یو حالت نه بل حالت اوریدل او د دې ټول صورتونو جوړیږي شپږ صورتونو جوړیږي. د تکلم نه ست اوریدل مخاطب ته او غائب ته اوریدل بیا د خطاب نه تکلم ته او غائب ته اوریدل او د غائب نه نو دی وې زماره کتاب ورکوټه لري نو ما په دې کتاب ته درې ذکر کړل دا درې برته جوستا استاد ته وې کنه قدر ته ونه ویلو آینده بل کتاب دې مختصر المانی دا په تفصیل سره ذکر کړی دی ګوره ورته ومن الالتفات شپږم نمبر دی د دغه التفات ته التفات څه ته وایي
فخبر ته تفصیل کوي هو نقل الكلام من حاله التكلم او الخطاب او الغيبه الى حاله اخرى من ذلك چې اړېدل کلام دي د حالت تکلم او د خطاب او د غیبت نه بل حالت ته دینه لکه پوه شوي یعنی حالت تکلم یا غائب ته وړي یا خطاب ته وړي او یا خطاب غیبت او تکلم ته وړي او ټوټل څو صورتونه جوړيږي شپږم نمبر 1 درې فالنقل من التكلم الى الخطاب د تکلم نه خطاب ته وړېدل وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون سشوی دی مالا چې زو عبادت نکوم دا هغه ذات چې زې پیدا کړې ما ا تر ته بتا سو واپس شي نو دلګي مالیه کې یا اعبدو کې حمزه او فطرني کې یا دا تکلم دی او د نه وړل نو خطاب ته چا ترجعون دی ارجعوا پاسم ومن التكلم الى الغيبه او التكلم نه غیبت اوریدلې ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نو اصل کې دې پکاروي ان اعطينا بشکم درکړی تا ته الكوثر اغا خیر کثیر فصل لنا پکارو چې ته مونږ کو زمنګ د پاره اون د لنا په ځمن لربک ذکر شوی دی او ته بل کوي چې دا خو اسم ظاهر دی نو موږ ته خبر اوکړه چې اسم ظاهر په منځله سمانی دا غایب باندې ومن الخطاب الى التكلم او د خطاب نه تکلم ته ترې كقول الشاعر اتطلب وصل ربات الجمال وقد سقط المشيب على قذالي اتطلب خپل نفس متوجه کوي و اے زما نفس توسم غواړي اتطلب ته غواړي سغواړي وصل ربات الجمال دا خولي خيسته زنانو سره ملاقاتونه وقد سقط المشيب على قذالي او حال دا چې ما د سړ په وختو باندې بډاواله راغله مطلب دا کنه چې لکه عمر مې ډېر شو خو زړه مې قلاریږي نو زړه مې ځوان دی نو د خپل رای مخاطب کړه دی چې لکه ته وسوم دا بډایګه دا خيستا زنانا دا غي سره ملاقات غواړي حال دا چې زما د سړ په وختو باندې بډاواله جنده راغله نو دا خو په دې ځان خپل جوړ کړي چې صحیح وای او زمنګ دلته خبر اتره دا تطلبو سره دا چې تطلبو چره نه دا د مخاطب ضمیر ده پدې کې او بیا په اخر غزالی یعنی خپل سټ ویل لري چې زما دا سټو د سټ دا ویخته بده باندې چې دا بډاواله راغله ده لکه په دې خبره باندې پوښوي په کار دی چې دې ویلې وي چې ستا خپل نفس ته وای چې لکه ته طلب کې وسوم د بډا د خيسته او زنانو د ملاقات او د اغي مثال حال دا چې تا باندې بډاواله راغله خو دې ونه وی چې پتا واده دې چې په ما باندې بډاواله راغله ده لکه پوښوي دې باندې نو دا درې مثالونه د دایګي ذکر کړی دي او درې د ما ویل چې د خطاب نه د غیبت لپاره دایره لپاره مثال ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد نو لکه انك دا خطاب ضمیر دی او ان الله ذکر کړل نو لفظ الله دا غائب په منزله باندې پکار خدا و چې انك ذکر کړه او د غیبت نه چې تکلم تا وړي نو هغه مثال مته ذکر کو هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء نو ارسل بریګه غائب ضمیر ده او انزلنا کې دا متکلم تا وړي ده اصل کې وانزل من السماء او د غیبت نه چې خطاب تا وړي ده دا یو مثال و اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله نو دلته بني اسرائيل دا منظره د غائب ده نه لا يعبدون پکارو الله تعبدون دا تکلم نه لګي دا تا وړي ده ستا خطاب ته وړل په دې باندې پوښتنه تاسو دا به شي سبا سره ټولې ته یو سره دا نه ویل شو دا به کوي